بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په یم خیبر نیوز سره جی سرفراز دورانی تاسو ته جی د پاکستان ډیګري کالج نه تاسو جی منټک سلامونه. عزتمنو که زه د خیبر خیبر پختونخوا خبر وکم نو ماشاءالله زموږ په خیبر پختونخوا کې ډیر خپل جی یونیورسيټیز دي، کالج دي، سکولز دي او ماشاءالله که د پاکستان ډیګري کالج کوم خبر وکړو هغه په د نوخار کې جی او ډیر غټ نوم دی. که تاسو ګورئ جی ما د تعلیم په حواله باندې جی ما یو ډیر خپل پروګرامونه په د سکول کې د کالج باندې کړی دي او ما ته خلکو خو دې شو کړه ډیر خپل کمنټس راغلي دي. نن هم چې کوم دی زموږ چې کوم د ټاپک دی هغه د تعلیم په حواله باندې دی. د پاکستان ډیګري کالج کوم دی سټوډنټس چې کوم پرنسپل دی او ټیچرز دي هغه د تعلیم په حواله باندې پایم خیبر نیوز سره څه خبرې وکړي راځي چې واورو. سره ټول نو ول خو تاسو ډیره شکریا جی تاسو موږ ته مقرره کا او موږ خپل ویوز شیر کوم مخکې نور سټوډنټ سره نو تاسو دینه مخکې جی خبرو کا چې د یو ټیچر د مته پوزو کو چې دغه 4.5 بچو هغه به پرنسپل نو زما جی 25 سالو شه زما په زرګو بچی دي. صحیح ده جی. نو په زرګو بچی مې یو سټوډنټ نه فارغ شوی او دا خبره خو جی زګه ټیک دی چې مور پلار چې کوم د خپل اولاد ولېږي سکول ته هغه ذمہوار څوک دی؟ یو ټیچر یا پرنسپل دی کنه. وخت تاسو دم زنګ بچی دي کنه جی. نو دلته موږ سره جی دا ډیپلوما دا سکل بیس دی ته سکل بیس جاب اورینټډ ډیپلوما وي او دا ډي آی ټي ډیپلوما انفارمیشن ټیکنالوژي. دا تقریبا د کې مخکې سره 1 ایئر کورس وو نه 2 سیمستر وو او دا بیا ټیکنیکل بورډ پېښور نه سر د ایگزامي 6 ماه بعد ایگزامي بیا 6 ماه بعد ایگزامي او دوی پکې 2 ایئر افر کو چې کوم دا سیمیټریک سټوډنټ نه لکه دلته 2 ایئر ډي ټي چوک نه بیا مخکې اف اس سی آی ټي کډر کېږي سر اف اس سی ایکویلنٹ بیا د په بیس په بي اس آی ټي بیا ام اس آی ټي ام فل آی ټي دا ان شاء الله مخکې زه يم چې زه سی اس اس وکم او زه لکه د خپل پاکستان د پاره سو وکم خپل ملک کوم د پاره زه سو وکم نو زه ان شاء الله مخکې سی اس اس کوم. د پرنسپل ټیچران دي په حواله باندې بسې د دې ډېر زیات ښه دي او لکه ډېر زیات کوآپریټیو قابلان او ډېر زبردست دلته سټاف دی او موږ له ډېر زیات کانفیډنس راکړل ته موږ ډېر زیات کانفیډنس زده کو. دا راته چې ستا په زړه کې څه ارمان دی چې تعلیم مکمل کړې؟ ان شاء الله زما دا ارمان دی چې زه تعلیم مکمل کم. تعلیم یوازې تعلیم سره نه کیږي، تعلیم سره چې سکل زده وي کنه نو ماشومان ته نن سبا ډیر خلکو ایجوکیشن کړي دي خو ای سره سکل نشته. چې سکل نه کنه نو تعلیم اسې فضول دی. تعلیم سره انسان ته سکل پکاري چې سکل زده کی ایون چې بیا انسان ته جوب ډیر زر ملاويږي. جی فرست اف آل تاسو ډیره تھینک یو تاسو اکیډمي ته رالی دغه موږ الحمدلله جی لکه پاکستان ډیګري کالج چې دغه اکیډمیک لحاظ سره ډیر ماشاءالله بیسټ ټیچر دی ور سره فیکلټي سټاف ور سره خدي دغه خدي زما خپل دا خواهش ته سر چې دغه کې یو سافټویر کمپنی کې ایز ا ویب ډیولپر ولکم د لپاره ز بي اس هم کوم یونیورسيټي نه جی بي اس اي اي کې او دلته هم ډي اي ټي تراغلم نو دغه نالج دغه لپاره چې تعلیم ټیچر پرنسپل سټوډنټس په حواله باندې بسې وي جی ماشاءالله ډیر لکه اورال کوم ګورو زه د خپل نظامپور نه راځم چې لکه دلته نو اورال چې لکه ما دا زه خو یوز کیږي. ایجوکیشن از د موست پاورفل ویپن ان دی ورلد. صحیح ده. ایجوکیشن و یو ډیر لوی هتیار دی په دې دنیا کې. نو پکار دی چې هر یو تورسره هر یو ځوان راشي تعلیم حاصل کی. تعلیم مونږ ته یو نوم راکړي، تعلیم مونږ ته یو پہچان راته راکړي، یو نه غلار مونږ ته تعلیم خي چې مونږ تعلیم وکړو نو مونږ ته د رهن سهن هغه طریقه مونږ عزت کو. تعلیم زمونږ په ژوندۍ باندې ډېر پوزټیو اثرات دي. نو هر انسان ته پکار دی چې خپل پہچان جوړ کړي په دې دنیا کې. ځکه چې هغه یو کوټیشن یوز کیږي وای چې ته راځي د دنیا ته لکه غریب پیدا شوې. بل ګیټ وای چې ته راغی د دنیا ته غریب پیدا شوې د کې ستاسو قصور نشته خو چې ته د دنیا نه غریب زینو د کې ستاسو پوره قصور دی. نو ته خپل سر فرست اف آل خو تاسو ډیر زیات تھینکس زه کول غواړم چې تاسو ماته نن دلته د یو څو ټکو ویلو تاسو ماته موقع راکا او دلته زه پاکستان ډیګري کالج کې 1.5 منث نه راغلی یم. ماشاءالله دلته ډیر زیات هر څه ښه دي. فیس لحاظ سره ما سره زه یو غریب کورنۍ نه تعلق ساتم او دوی ما سره ډیر زیات ښه کنسیشن کړی دی او زما چې کوم وسایل دی هغه تکاتو سره ماته فیس اس ټي وی شکریا دا کوم چې دلته تاسو وزټ کو او موږ نه معلومات حاصل کړ. زما اداره چې کومه ده نو دا په مختلف شوبو کې تعلیم ورکوي. یو خو مونږه میټریک نواله تر رزلټ پورې د میټریک ته ایگزام نواله تر رزلټ پورې شارټ کورسز ماشومان ته پڑھاو. پاغه کې د سکل ورکو د آی ټي د نن سبا لیټیسټ سکل چې کوم دی اي اي سکلز نو پاغي باندې زموږ شومان د لګ ډیر ګټه ماټه چې کوم دی نو غا شروع کیو بیا خپل ځان د لپاره د تعلیم خرچه پوره کوي.
دین علاوه زموږ فرست ایئر دی په هغې کې پری میډیکل دی کمپیوټر ساینس دی پری انجینرینګ دی آرټس دی په دغه شعبو کې زموږ سټوډنټس همیشه ښې مارکس اخلي او کامیاب دي او بی ایس لیول باندې موږ سره ایجوکیشن شته دی په هغې کې 18 سبجیکټس چې کوم دی په هغې کې بی ایس موږ کوو په هغې کې 4 شعبې د کمپیوټر ساینس دي داسې د پری میډیکل شعبې دي پکې د آرټس شعبې دي نو یو خو دا تعلیم چې کوم دی نو ارزان دی د نوښار د خلکو دپاره په اعلی معیار باندې په کم قیمت باندې چې کوم دی نو دا موږ فیسونه اخلو ولې چې دا یو مشتري اداره ده موږ د ګټې سوچ نشته دی موږ وایو چې سر تاسو د جی فیس خبره کو دا جی تاسو ډېر زبردست خبره کو مثال دی جی یو سټوډنټس دی الګ دی یا جنۍ دی ډېر جی هغه تعلیم ته شوق کیږي لګیا دی هغه دغه وس نه لري هغه سره جی بالکل مالی حالات باندې هغه ډېره کمزوره ده آیا هغه سره تاسو څه کوئ مونږ داسې ماشومان نه صرف فیس ورته بالکل معاف کو بلکې هغې سره چې کوم ضروري څیزونه دي کاغذ دلته موږ سره د پاکستان ډیګري کالج پرنسپل صاحب ماشاءالله جی ډېر ښکلې خبرې شعر کې زه خودی شته صرف د خلکو ته ویم چې خپل سوچ بدل کړئ خپل فکر بدل کړئ خپل ذهن بدل کړئ او خاص کل زه چې کم دی هغه خلکو ته دا میسج ورکوم چې کم دی وخت کې الکانو جنکۍ خپل په دې کورونو کې ناستي او چا چې وست شته هغې ته خو زه څه نه ویم او چا چې وست شته زه ویم چې خپل ټیم تاسو مه ضایع کوئ او د تعلیم باندې چې کم دی تاسو فوکس ورکوئ سر د یو جهان جی مننه ستاسو ډېره